السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى في مقام آخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل علی عزتمنو مسلمانانو، دا اگست میاش دې حوالې سره چې زمونږ د ملک د آزادۍ فیصله شوې وه، یو حده پورې د خوشحالۍ میاشت او دغه تاریخ د خوشحالۍ تاریخ او داسې ملک چې په هغې کې مسلمانانو خپل حکومت وي، خپل قانون وي او خپل دستور وي، دا واقعي الله جل شانه لوی نعمت ده. الله جل شانه مسلمانانو د دغه ملک پاکستان په شکل کې نصیب کو. د آزادۍ مفهوم او مطلب او د آزادۍ غونه نعمت په حصول کې د خوشحالۍ اظهار د دواړه څیزونه پېژندل ضروري دي. ازادي څه شی دی او د نعمت په حصول کې د خوشحالۍ اظهار به څنګه وي. ازادي په حقیقي معنو کې پوره ازادي دې ته ویلی کېږي چې یو څیز د هغه چې کوم فطرت دی هغه فطرت ته هغه حواله کړي، د هغه فطرت د هغه نه سلب نه شي، د هغه نه وانغښتی شي او د هغه د فطرت خلاف په هغه باندې نور قوانین اصول ضابطې مسلط نه کړی شي. دې ته ازادي وایي. د دې مثال بالکل واضح دی. د زمري فطري زندگی دا ده چې هغه په ځنګل کې پاتې کېږي او د هغه انتهایي خوشحاله ژوند د ژوند ورځې شپې هغه په ځنګل کې تېرېږي او د هغه فطري ازادي دا ده چې د هغه کوم خوراک دی هغه خوراک په خپله طبع دی خوري، نه ده چې خوراک تقاضا یې نه خوراک ورته واچولی شي او یا هغه نهر وي غواړي او بیا څه ني. په ځنګل کې خو چې څه وخت د زمري لوږه راشي هغه وځي ښکاره پسې او د هغه چې کوم شی الله جل شانه فطري طور سره د هغه خوراک ایښی دی هغه ته مهیا دی په ځنګل کې شته
هغې باندې هغه خوشحال دی او د هغه بندوبست د یو کس د طرف نه کول او هغه ایثارول دا د هغه فطرت سلب کول دی. د هغه خوراک آزاد، د هغه بود و باش آزاد، د هغه طرز زندگی آزاد، هغه ځنګلي ده. که دغه زمری یو سړی په داسې محل کې بند کړي چې هغه د شیشې وي او هغه ډېر ښکلي رنګونو سره مزین وي، آراسته وي، په هغې کې غمي لګېدلي، نو تاسو سوچ وکړئ چې دا زمری به په هغې کې خوشحالي؟ نه، ځکه چې دا د هغه فطري تقاضا نه ده. هغه په یو پنجره کې بند کړه، خو هغه پنجره دې د سرو زرو جوړی، د اوسپنې نه. زر قیمتي شی دی او د هغې پنجرې وزن دې په منونو وي، په تولو نه، په منونو وزن دي. هغه زمری په هغې خوشحالېږي نه. وجه څه ده؟ ځکه چې د هغه فطرت د هغه نه سلب شوی دی. هغه په هغه سمڅه کې، په هغه غار کې چې په ځنګل کې ځان ته جوړ کړی دی، یا تیار مونږ ته دی، په هغې کې خوشحال دی. او هغه په هغه بنګله کې چې په هغې کې هیرې جواهرات لګېدلي دي او شیشو سره مزین دی، آراسته دی او قالین پکې غوړېدلی، هغه په هغې کې خفه دی. دغسې که چېرې یو باز هغه سړی قید کړي نو د هغه فطري ازادي سلب شوي ده. دی د خپلې فایدې دپاره دی ایثار کړی دی، پخپو کې ورته پایې اچولي ده، بیا یې د هغه فطرت چینج کړی دی، بدل کړی دی. هغه څه چې زه ورته شپېلی ووایم نو چې دی راځي، الله جل شانه مسخر کړی دی. د هغه فطرت بدل شو. ځنګلي باز داسې نه، هغه په شپېلې نه راځي، هغه په سیټۍ باندې نه راځي، او د ده فطرت چونکې بدل شوی دی نو دی راځي. د دغه باز خپل فطري ژوند دا دی چې دی په اوچتو دنګو سکو د غرونو کې پاتې کېږي، هلته یې ځان د جالې جوړې کړي. علامہ اقبال وی نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. دا مسلمان تو وی نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، ستا د جالې زیدا نه دی. خطاب باز ته کوي او مراد ته مسلمان دی. ستا د جالې زیدا نه دی چې ته د بادشاه په محل کې د هغه په ګنبد کې جاله واچي، بلکې ستا ځای د هغه دنګو غرونو سوکي دي چې هغه ډېرې اوچتي، او هغه د انسان د رسایي نه بلکل جدا وي. الګ دلګ د هغه نوکونه یې لوی لوی پنجې، هغه په هغې پنجو باندې ښکار کوي، مارغان نیسي او خوري یې شلی. که چېرې د هغه نوکونه د هغه نه پرې کړی شي نو د هغه فطري ازادي د هغه نه سلب شو. ته وایې چې یاره دا نوکونه خو ډېر غټ غټ دي، دا بد ښکاري. مولانا روم رحمه الله یو واقعه ذکر کړې ده. یو بادشاه باز روک شوی او هغه ډېر قیمتي باز و. ورپسې سپایان ګرځول په کورونو کې، په محلو کې کتو چې دا باز به کوم دی. هغه د یو بوډۍ کور ته تللی دی. بوډۍ په کور کې څوک نه و. هغې چې وکتل باز خو اموخته باز و، عادت هغه راکوز شو هغې کره. هغې ونیولو، خشته مارغه دی. د باز د فطرت نه او د هغه د ازادۍ نه هغه خبر نه وه. هغې چې وکتل چې د باز لوی لوی نوکونه دي، او دا خو چا ظالمانو ظلم کړی دی چې دا نوکونه یې دومره لوی شوي دي، دی به د تر اوسه پورې نه دي پرې کړي. اوس د انسان فطرت یو دی او د باز فطرت بل دی. د انسان فطرت دا دی چې دی به په څلوېښتو ورځو کې خامخا یو ځل نوکونه پرې کوي، که پرې نه کړل نو ګناهګارېږي. وجه دا ده چې دی د فطرت انساني نه اوځي، دی د حیوان په لیست کې شاملېږي. هغې سره
کوم بني آدم خزا نر چې هغه د فیشن دپاره نوکونه ساتلي یا بل یو مقصد دپاره، په دې عمل کې د خپل انساني فطرت پرېښی دی، دی د ځناورو په مثل دی. نوکونه یې لوی دي، دی به خوراک څنګه کوي، دی به استنجا څنګه کوي، دی به ځان څنګه پاکوي. بعض خلق په دې باندې ایوارڈ واخلی، گرین بک میں اس کا نام لکھا گیا، اس جیسا کام کوئی اور نے نہیں کیا، پہاڑ کی چوٹی کو سر گیا. د غرو سوکو ته خو ګډان او غرسني ګډان او میزان باغې د پاسه ګرځي. د انسان داسې کار، د انسان فطري ترقي د غرونو سوکو ته ختل نه دي، د انسان فطري ترقي د سمندر ویښ ته تل نه دي. هلته خو چندخان او شمشتۍ او مگرمچ لاندې پاتې کېږي، واړه واړه میان مځي. د انسان فطرت جدا، د حیوان فطرت جدا، د باز فطرت جدا. هغه نه نوکونه پرېږل بوډۍ په تپوس باندې سپایان رالل، د دې کور ته تپوس یو کو باز دی کرو چې بادشاه ته یې بوتلو، نو بادشاه وی اوس خو باز نه دی، اوس خو کونتره ده، ځکه چې د هغه نوکونه نشته دی، دی به ښکار څنګه کوي؟ د هغه فطري ازادي د هغه نه سلب شوه، په هغه باندې بل قانون مسلط شو. د انسان فطري ازادي دا ده چې د هغه فطرت د هغه نه سلب شي، بل یو فطرت د هغه بدل کړی شي، په هغه باندې مسلط کړی شي، د هغه فطرت بدل شي. د ده ازادي سلب کېدل دا دي. زما عزتمندو، نن سبا مسلمان د خاورې په ازادۍ، د ملک په ازادۍ خوشحالیږي، او دا بېشکه نعمت دی، ازادي ده. لیکن د فطري طور سره د بل په دام کې هر طرف نه ګیر دی، هر طرف نه ګیر. فطري طور سره د ده کمیس پرتوک د هر چا، بیا د مسلمان یو مذهبي فطرت دی، دینی فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. یو د انسان ټول فطرت دی، د ټول انسانیت فطری تقاضا دا ده چې هغه دی د یو معبود برحق په وړاندې سجدریز وي، هغه ته د عبادت کوي. مختلفو خدایانو ته عبادت کول د انسان فطرت دی نه، او د انسان په فطرت کې د چا بندګي اخلی شوي ده، دی به خامخا د چا بندګي کوي. کوم یو قوم باندې تاسو ګوته کېدئ، هغه به خپل معبود که خدای معبود نه ګڼي، هغه به بل څوک معبود ګڼي. د هندوستان هندو قوم آریا سماج، هغه 33 کروڑ خدایان معبودان مني. د ایران مجوس هغه 2 خدایان مني، یو خالق الخیر او یو خالق الشر، یو یزدان او یو اهرمن، او سجدی او پرستش پورته کوي. او عیسایان هغه 3 خدایان مني، یو الله، یو عیسی، یو روح القدس جبریل. او د مکې مشرکین لا تعداد خدایان مني، دغه عیسی په کروڑونو نه دی، دغه نه زیات. کوم یو شی چې هغه ښکلی او حسین ولیدو، هغه ته سجده جوړه کړي. بیا فطرت دومره مسخ شوی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله یو الله او یو خدای طرف ته دعوت ورکولو، نو بیا به وی چې عجیبه ده، عجیبه ده، دا سړی مونږ یو خدای ته رابلي، حالانکه یو خدای څنګه نظام چلی. حالانکه د عقل خلاف دا ده چې خدایان 2 یا زیات وي په کائناتو کې، ځکه چې خدای هغه ته وایي چې هغه په قدرت کې، په علم کې، په حیات کې، په طاقت کې، په هر څه کې هغه پوره. د هغه غونې قوي څوک نی، د هغه غونې قادر څوک نی، د هغه په شان خالق څوک نی، د هغه غونې حی او قیوم څوک نی. که چېرې بل هم داسې پیدا شو، دوی به جګړی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي لو کان فیهما آلهة لفسدتا، که چېرې اسمان او ځمکه کې الهه 2 وې، مختلف متعدد وې، لفسدتا، دې کې به بګاړ او فساد راغلی و. یو خدای د نور د نور خاتن راخېږي، بل به یې د قبلي نه راخېږي. یو چې کوم دی نو زرغونه، هغه د لاندې نه کوي، بل به یې د بره نه کوم. یو اسمان وریځو نه باران وري، بل به یې د لاندې نه وبرو. بس تضاد و، اختلاف و.
یو به وي چې زه شپه راولم دا د شپې وخت دی، بل به وي نه زه رز غواړم دې ټایم کې. لفسدتا، دا دنیا به ټوله وران. د دې دنیا یو لوټه، یو ذره، یو بوټی، یو پاڼه، یو چینجی، یو حیوان ادنا او غټ، دا ټول دلالت کوي چې الله جل شانه یو دی، معبود برحق یو ذات. او دغه عقیده جوړول دا فطري عقیده ده د انسان، دا دغه فطرت د مسلمان دغه فطرت قبول کړی دی، دا فطرت هم دی او دا منی هم دا قبول کړی دی. هر څه بیا د هر چا قومي علاقایي فطري تقاضي وي، د هغه عرفي د هغه خیال ساتلی شوی. د عربو لباس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې قمیص او لاندې صادر و لنګ دا استعمالولو. زمونږ خلک پرتوک او قمیص استعمالوي، د الله رسول پرتوک خوښ کړی دی. ابو هريره رضی الله عنه راوي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په بازار کې کپڑا واغشت او به کپڑا مبارک لاس کې نیولی و او را روان شو. زه ورسره ما ورته ویل چې یا رسول الله دا کپڑا ما ته راکوي. ما چې ورته وویل نو ویې فرمایل چې نه، المرء احق بمتاعه او کما قال علیه الصلاة والسلام، سړی د خپل سامان زیات حقدار دی چې په خپله یې وړي. او بلال صاحب ته تپوس وکړو چې دا تاسو ته واغشته؟ وی دا مې پرتوک ته واغشته، ځکه چې سراویل او پرتوک زما خوښ دی. فإنه استر، په دې کې پرده ډېره ده. پلنګ کې سړی کینی نو بعضې خاص طریقې سره چې کېناسته نو د هغه عورت ښکاري، لیکن په پرتوک کې دا شی نو پرتوک یې خوښ کړی دی، لیکن د علاقې رواج دا او د هغوی فطرت دا او هغوی به لاندې ازار او لنګ اچولو، کله کله به د کمیس په ځای باندې صادر اچولو چې غربت کو. زما عزتمندو د خپل زمونږ د خلکو قومي لباس، قومي فطرت هغه کمیس او پرتوک اچول، دا په پینټ شرټ کې بدلول د خپل فطرت بدلول. یو کلی کې دیهات کې بانډه کې یو سړی پاتې کېږي، هیڅ مجبوري په هغه باندې د چا نشته دی، او په هغه ځای کې دغه هلک کالج ته ځي، یونیورسټۍ ته ځي، او بیا د کلي په کوڅو کې راتېرېږي او د پینټ شرټ اچولی دی، دی د ټول کلي ماحول بدلول غواړي. دا انتهایي خطرناک دی. یو خار دی په هغې کې خلک اچوي نو فطرت یې بدل کړی دی، ټیک شو. دا د لباس فطري تقاضا ده، هر یو قوم خپل خپل لباس، او په دې کې د انسان ستر دی، عورت دی، پتلون چست لباس دی، هغه د انسان په بدن پورې نښتې. انګریز دلته نه لاړو، په دې ځای کې چې کوم دی نو پینټ شرټ پرېښو، هغه مسلمان اختیار کړی دی، هغه تللی دی. حکومتي لحاظ سره د هغه حاکم د هغه نه دی، په عدالت کې قاضي د هغه نه دی ناس، لیکن د مسلمان سوچ کې دومره تبدیلی راوستې ده چې د لباس خپل نه کو، د هغه په لباس پسې روان. زمونږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حیات مبارک، د هغوی حلیه مبارک هغه دا وه چې هغوی به ږیره ساتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قص الشوارب وعفو الضحا، بریتان پرې کوئ او ږیره اوږدوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایي دلته کله بریت او ږیره دواړه پرې کړی شي. علامه اقبال رحمه الله اشعار ډېر مزیداري کله کله، هغه وایي قوت مغرب نه اس چنګو رباب، قوت مغرب نه اس چنګو رباب، نیز رقص دختران بے حجاب، نیز سحر ساحران لال روست، ز سحر ساحران لال روس. د مغرب قوت طاقت چې هغوی سره ټکنالوژي ده، هغوی سره اسله ده، هغوی سره مال او دولت ډېر دی، هغوی په دې سره نه دی چې هغوی ستار او باجي غږوي چې مونږ هم دا شروع کړو. هلته سینماګانې دي، مونږ هم سینماګانې شروع کړو. لکه په سعودي عربستان غونې مقدس او پاک ځمکه کې دا څیزونه شروع شي. دا د انسان څومره ګټیا سوچ دی چې د ترقي په دې وجه ده. او نیز رقص دختران بے حجاب، نه په دې سره دی د مغرب قوت او طاقت چې هغوی جنکۍ ګډۍ بربنډې، په دې سره نه دی چې تم خپله لور خور بې پردې کې په سر سرتوره کې او بهر یې وباسي.
دې سره نه دی. هغه وایي چې دا څه سره دی؟ هغه هنر دی په لاس کې، چل یې زده کړی دی. تم په ډاکټرۍ کې مهارت حاصل کا، تم اعلی انجینیران پیدا کا، ستا په ملک کې صلاحیت والا افراد شته، د حکومت د طرف نه داسې د هغه سره تعاون کېږي چې هغه د خپلو صلاحیتونو نه فایده والي او د هغه ټول خیر د ملک په جولۍ کې واچي. او بیا د ملک هر یو فرد هغه د علم او د صلاحیت سره متصف وي او د امانت سره چې هر یو ګټه، هر یو نفع، هر یو فایده هغه په خپل مصرف کې صرف کېږي. د دې ملک د خسارې، د تاوان، د نقصان وجه دا نه ده چې الله جل شانه دې ملک په دې ځمکه کې صحیح خني دي. هر یو نعمت په دې کې شته، په ځمکه کې شته، د ځمکې د پاسه شته، د ځمکې نه راوځي، په غرونو کې شته، هر یو شی پکې شته. لیکن د دې دوه وجې، یو چې کوم کس په کوم ځای باندې مسلط دی هغه په رشوت او سفارت شاغلی دی، عموما داسې هم وي چې باصلاحیت افراد، لیکن دا بغیر صلاحیت والا افراد آغی. دویم دا چې خیانت کېږي په هغه خپل ملازمت، عہده او منصب کې، او چې کله خیانت کېږي د ټولو هغه خیر چې مشترکه دي پکې ټول عوام هغه د یو کس خېټې ته ځي، بیا ملک ترقي قطعا نه کوي. او د انسان حرص او لالچ دومره دی چې د ده خېټه په مال باندې کلم نه مړي. دا د الله رسول فرمایلی دي که چېرې بني آدم ته یو ډک خوړ د غرونو ترمنځ یو لوی میدان د مال نه ډک کې دا ورته ورکې، نه د ده په ده باندې سود نه کېږي، قانع کېږي، نه دی وایي چې داسې یو بله وي، داسې یو بله وي. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې ازادي دا د انسان فطرت سلب کول دي. ازادي دا ده چې زمونږ مادري ژبه پښتو ده، زمونږ قومي ژبه اردو ده، زمونږ مذهبي ژبه عربي ده. په عربي زده کول دا زمونږ د مذهب د قرآن او د حدیث او د فقه تقاضا ده. اردو زده کول زمونږ په دې ملک کې د هر یو ښار کې چې ګرځي اردو دي چلی، دا د ملک د قوم تقاضا ده. پښتو زده کول ستا د علاقې او د کلي د ماحول تقاضا ده. لیکن زمونږ ماشوم هغه پښتو نیز ده. یو ماشوم ته چې ووایي چې دا شی راواله په صفا پښتو کې ورته وایي بوډا سپینګیری، ماشوم نه پوهېږي. بیا ورته وایي چې دا شی کېده، هغه نه پوهېږي. بیا ورته وایي چې دا شی راواله، هغه نه پوهېږي. اوس به ځان نه شادوګۍ جوړی او دا لاس به ورته هخوا دېخوا کوي چې دا او دا په اشارو کې به پوهې، نو هله به پوهېږي، ځکه چې په انګلیش دا بوډا نه پوهېږي او هغه. نو مطلب دا دی چې څومره سپینګیري دي بوډاګان دي او د هغوی دا نوی طرز انداز، دا نوی فطرت زده نه دی، دی د کوره بار وباسي. او دا طریقه هماغه په مغرب کې کېږي او د هلته نه دلته را روانه ده، ځکه چې د دې بوډا لباس او پوشاک د دې نوي نسل سره برابر نه دی. د کمیس پرتوګه شولي، دا پینټ شرټ اچوي، د ده په مخ باندې ګیره ده، د ده ګیره نشته. دې صفا پښتو وایي مادري، او هغه ته هغه پښتو ورځي نه، د هغه نه پښتو سمه ده، نه اردو سمه ده، نه انګلیش سم. انګلیش ژبه پردی دی. ځکه دا فطري ازادي د قوم سلب کول دي. ته خپل پښتون ماشوم بچي ته پښتو وښیه، بلوچي ماشوم ته بلوچي وښیه، سندي ماشوم ته اول سندي ژبه وښیه، پنجابي ماشوم ته اول پنجابي وښیه، او دته قومي ژبه اردو وښیه، او دته عربي ژبه قرآن پاک او د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژبه وښیه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه چې کوم ځای ته تلل، د الله د رسول یاد ساتي، ټولې دنیا ته خدای پاک مبعوث کړی او دومره باکمال هستی د دنیا کافر اعتراف او اقرار کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غونې کامل شخصیت په دنیا کې نه دی تیر شوی. کافر دا اعتراف کوي، لیکن د الله د رسول د خپل عربی ژبې نه علاوه بله ژبه نه وزده. اوس کې یو سړی وایي چې کمال په ژبه کې دی چې ژبه هر یو زده، یا د یورپ او د امریکې ژبه زده، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا نه وزده، فارسی نه وزده، پښتو یې نه وزده، عربي خپله ژبه و مادري، حبشې زبان و حبشه ورسره نږدې وه، هغه یې نه وزده. یو نیم ټکی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه بعضې روایتو کې راځي، حضرت سلمان رضی الله عنه صحابي د فارس دی، د هغه خپله ژبه فارسي وه، د فارس دی د ایران.
هغه لاړو په مختلفو علاقو باندې ګرځېدو مختلف مذاهب اختیار کړل، د حق په تلاش کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ورسېدو، مسلمان شو. یو ځل په خېټه باندې درد و، د الله رسول وس بیمار سره داسې خبرې کولې چې د بیمار طبیعت ښه شي، نو د حضرت سلمان د پاره یې د هغه نه تپوس کولو، نو د هغه ژبه فارسي و، په فارسۍ کې ورته فرمایي شکمت درد، ستا په خېټه کې درد دی. دا ټکی راځي په فارسۍ کې، د الله رسول دومره ټکی ویل. هغه د دې لپاره ویلی چې صحابي طبیعت ښه شي. باقي د تبلیغ بل ته د حق پیغام رسول دې لپاره نه ترجمان به په منځ کې صحابه بدلل، ترجمان بو په منځ کې. ابو سفیان د کفر او شرک په حالت کې قیصر هرقل ته تپوسونه کوي، په منځ کې ترجمان دی. دا کمال خو نه دی چې ته د بل ژبه زده کړې، او چې کوم ځای کې فتوحات کېدل او دین اسلام کې ملکونه راننوتل، اسلامي مملکت کې خورېده. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې 22.5 کروڑ مربع میل علاقه اسلامی حکومت تراله. چرته چې ملک خورېدو لویدو هلته به عربي بدله. ولی د قرآن پاک ژبه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژبه او د احادیثو ژبه هغه عربي وه. هغه عجمو به د عربۍ د زده کړې کوشش کولو. نن سبا موږ په خپل ملک کې انګریز نشته دی، موږ د انګریزۍ ژبې کوشش کوو. زموږ په ملک کې د ټریفک هدایات هغه په انګریزۍ ژبه کې دي. ته پوهېدل ته انګریزان پاتې کېږي؟ ته خو اول د خپل قوم غم کو چې دا رکشې والا کس دی، دا خطا نشي، تا ورته په انګلیش کې لیکلي دي، هغه په انګلیش نه پوهېږي، ته پې خامخا پردۍ ژبه لازمې دا ولې؟ حالانکې ستا مادري ژبه پښتو ده، قومي ژبه دې اردو ده، په اردو کې ولیکه، هغه ته پکار دی چې اردو زده کړي. زما عزتمندو دا د انسان فطري ازادي سلب کول، د هغه د ملک حلیه بدلول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ګیره خریل، دا فطري ازادي د مسلمان سلب کول. دا ازادي نه ده چې که ګیره ساتي که نه ساتي، ځکه چې دا د فطرت خلاف ته. ما تاسو ته ووایي چې د باز نه نوکونه پرې کړي، نو باز نه شو، هغه کنتره شو. زمری چې په پنجره کې بند کړي، نو هغه زمری نه شو، هغه چرګ او پیشو یو شی دی. دا هم څه نشي کولی، هغه هم څه نشي ویلی. دغسې چې کله په مسلمان باندې د غیر قانون مسلط کې، په عدالت کې، په حکومت چلولو کې، په سیاسی نظام کې، په هر ځای کې دا د هغه فطري ازادي سلب کول. نو زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې فطري طور سره مسلمان آزاد وي. هغه په لباس کې د هغه ازادي نه ده. خړې پړې کپړې به اچولي. مونږ دومره پابند یو چې واده ته مونږ نشو تللی. ولې نن سبا چې خلک د واده دپاره کومه جوړی، نو د زنانم هغه جوړه نشته او د نارینم هغه جوړه نشته، نو دی په هغه جنګ کې نشي تللی. دا څومره د غلامۍ دور دی. حالانکې لباس دی اچولی، کمیس پرتوک که په هغې کې لس پیوندونه لګېدلي دي. دا غلامي ده چې ته خپل ځان د لباس په پابندۍ کې پابند کې او د لباس غلام شي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدینار، تعس عبد الخمیسه، تعس عبد الخبیثه. د صادر بنده، د لباس او پوشاک بنده، د درهم بنده، د دینار بنده هغه هلاک شو. او د دینار او د درهم بنده دا چې ما سره مال وي، اگر میرے پاس کچھ ہے میں ان جیسا بن سکتا ہوں تو میں اسی کالونی اور سوسائٹی میں رہ سکتا ہوں، ورنہ میرے رہنے کی جگہ یہ نہیں ہے. میں اس قابل نہیں ہوں کہ یہاں پر رہوں، اس لیے کہ یہاں تو اس قسم کے لوگ رہتے ہیں. دا خدا ځان غلام کو پابند دیکھو. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ چې کله دربار ته د کسرا ننوتو، قالینونه مختلف انداز سره غوړېدلي دي. اول په تخت کې ناستو بادشاه سره خپل روب یې پیچولو چې مونږ په دې کې ازادي دې ته وایي. ستا ځای جدا دی، زما ځای جدا دی، د دې سړي ځای جدا دی او د هغه ځای جدا دی، ځکه چې دا فلانکی دی او دا ډینګړی دی. نه، عبدالله ابن حذافه په تخت کې ناستو بادشاه سره، ازادي دې ته وایي. خړې پړې کپړې اچولې. بیا د هغې نه وروستو بیا راکوز شو، بیا په توره باندې د قالین نه ټوټه وشلوله او لاندې شګه راووته، په هغې شګې د پاسه کېناست. او دا یې هغې خلکو ته وښول چې هم اس جگہ پر بھی بیٹھ سکتے ہیں. مونږ دلته هم وخت تېرولی شو، زمونږ دپاره په قالین باندې ناستې ضروري نه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شام ته ځي، امیر المؤمنین دی، خلیفه وقت، دنیا ته ټوله په لړزان ده.
قیصر او قیصرا ته یریږي، د دنیا هر یو کافر او حکومت ته نه یریږي. او چې کله شام ته تلو، شام ته چې سړی د مدینې منورې نه ځي نو ښې کپړې واچي، دلته نه خوشي د پېښور نه چارسدي ته ځي چېرته چا کره مېلمه کېږي نو هم کپړې صفا واچي. او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره وینا هغه کمیس یې اچولی و چې په هغې کې 14 پیوندونه وو، 14 ټوکي لګېدلي وو، موږ ته ټوکي وایو، 14 ټوکي پکې لګېدي، یوم نه دوم نه درېم نه 14 ټوکي. او خلیفه دی، بادشاه وقت دی، او یو ټوکی پکې د سرمنې و، یو پیون. او چې کله تلو نو غلام به کله سورلي وو، نو کله به غلام سورلو، کله خپله. چې کله گورنر وروته د شام خلک استقبال ته بهر وروتي، هلته ورسېدل نو خلیفه ښکته روان دی، غلام پوخ سول. هغوی ورته شاندار سورلي راوستې او وینا کوم سړی چې دغه وخت کې شرمېږي او حیا د هغه نه مانی شي چې زه به پیاده څنګه ځم، زه به په دې لباس کې څنګه ځم، دا سړی د لباس غلام دی، دا د سورلۍ غلام دی، دا د مال غلام دی. دغه وجه دی چې نن سبا زموږ په کورونو کې نارینا زنانا د فقر د غربت د وجه نه خودکشي کوي. دا د مال او د دنیا غلامي ده. ما سره مال نشته، زه په دې معاشره کې وخت څنګه تېرو، زما بچي به څه کوي، دی کره دا شی دی ما کره دا نشته، دی کره دا شی دی ما کره دا نشته. بل ورځ مې یو واقع واورېده، اوس یو څو ورځو کې زمونږ کلي سره نږدې یو کلي کې یو زنانه هغې خاوند ته وویل چې ما ته زه په دې کور کې د یوڼو سره وخت نشم تېرولی، لیورونو سره زما د بچو دپاره یو جونګړه جوړه کړه، خو ما ته ځای راکړه. خاوند ورته ویل چې زما خو وس نشته. پلار کله لاړه شه، پلار نه دی وغواړه، پلار به دې جیداد وي. پلار کله لاړه، پلار ته ویل، پلار ورته ویل لوڼم د پلار نه میراث دا حق غوستی دی چې ته غواړې، هر طرف ته ظلم دی، ظلمونه. بیا دا زنانه وایي چونکې د دې که چېرې ایمان مضبوط وی، په الله باندې یقین وی، دی به سره د بچو په هغه ځای کې وخت تېرولو، ځکه چې دا دنیا خو عارضي ده، دا دنیا خو د پاتې کېدو مستقل نه ده. دلته خو یو څوره د ژوند دی، یا به صبر کې یا به شکر کې، دلته نه بیا تک دی تللي. لیکن دا د چا خولی دي، دا تعلیم د بچپن نه چا ورکړی نه دی زنانه ته. سیند ته ماشومان بوتله، 3 واړه ماشومان یې په سیند لو. دا ولې؟ ځکه چې دا د مال د دنیا غلامي په معاشره کې به زه وخت څنګه تېروم. دا غلامي ده، دا ازادي نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی صحابه کرامو خلکو ته دا ښولي، په بدن باندې به کپړې نه وي. علي صاحب دومره پهلوان چې په مقابله کې کافر نه دی ټینګ شوی. عمر ابن عبد ود غونې سړی چې چا نو غورځولی، علي صاحب په جنګ کې هغه قتل کړی او په غزوه احزاب کې بیا کافرانو په خندق کې لاش پروت و. کافرانو وی چې دومره پیسې والی موږ ته دا لاش راکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع راله، پیغمبر علیه السلام فرمایل چې بغیر پیسو لاش ورکوي، موږ لاشونه نه خرڅو، ورکوي ورته لاش. سړی مړ شو، نور پیسې. دغه علي صاحب یو ځل په مدینه کې ساړه رالو، د مدینې ساړه مشهور و، په بدن یې کپړې نشته. د هغه قوت، د هغه طاقت، د هغه قوت ارادي، د هغه ایمان، د هغه توکل علی الله، د هغه ازادي په لباس کې نه وه. سرمنې د کور نه راواغېسته، د اوښ یا د بل یو څیز په هغې کې سورې وکړو، ساړه و، د ګرمېدو سونه نه بنین شته، نه صادر شته، ګرم حیث هم نشته. په هغې سرمن کې دومره سورې وکړو، کټې که جسر پکې ننوتی شو. د سرمنې یو تحې مخې ته راځوړنده که یو شات او په پړي باندې منځ کې وتړله، دا یې بنین او کوټ شو. دومره سادګي. نن سبا چې یو سړی دا شی اختیار کړي نو دا لیونی دی. او چې کله دې په تنګړۍ جامې سنډي او جامې د پوندو د لاندې پنسي وي نو دا روغ دی. حالانکې لیونی د الله په نږدې دا دی، ځکه چې دکې تکبر دی، دا د شیطان ملګری دی او هغه د الله بنده دی، متواضع دی. یو تابعین چا تپوس وکړو چې صحابه څنګه خلک وي، چې صحابه اوس راشي او تاسو هغوی ولیدل نو تاسو به وایئ چې دا خو لیوني دي، او که هغوی تاسو ولیدئ نو هغوی به وایي چې دا خو کافر دي. تاسو حالت داسې دی. دا تبع تابعین او تابعی وایي، دا بیان کوي چې نږدې زمانه ده. نو حضرت علی کرم الله وجهه سرمن واغشته، اوږی و، په خېټه کې سونه، بهر لاړو. لوږې سره د هغې ازادي نه تله. اوږی دی، آزاد دی،
ایمان مذهب دے، پا اللہ بانی ایمان دے، پا اللہ توکل دے، پا اللہ اعتماد دے. اللہ جل شانہ په مددم کول امتحان کې به اچول. داسې په امتحانونو کې دا صحابه اچولی دي چې سړی د هغې سیرت او د هغې طرز زندگی وایي سړی حیران پاتې شي. یو یهودي په باغ کې ولاړ دی، ورته وایي عربي بوقه راوباسې چې یو بوقه دې راوویسته بوټي اوبه کوم، بوټي نال کړي نو یو کجوره به در کوم ویاو. په دیوال واوړېدو، بوقه به یې رسته، یو کجوره به یې ورکوله چې موټی یې ډک کړو. یو څو کجورې جمع شوې په موټي کې چې په هغې باندې لوږه مړه کولی شوه، نو بوقه یې ورته پرېښوې، بس دی زما کار وشو. دا صحابه کرام، دا د هغوی حالت. الله جل شانه په مددم کولو، د چا نه مدد نه غوښت. نن سبا که دې سړي دا زما دکان دی، دا مې کاروبار دی، دا مې مارکیټ ته که دا لاړو بیا به څه کوم، اوف سترګې راووتې. ځکه چې دی د دکان غلام، دی د مارکیټ غلام، دی د ملازمت غلام. د دې ایمان په دې باندې دی، په الله جل شانو باندې که ایمان وی نو صدمه را رسیږي سړي ته. لیکن د به وی خدای شته، الله به رزق راکوي. د به ښځې ته تسلي ورکوله، د به بچو ته تسلي ورکوله، لیکن دا شی نشته. ولې الله جل شانو باندې توکل نه دارد. بیا چې د چا مرسته نی، بیا به وایي چې موږ په دنیا کې وخت څنګه تېروو، ځکه چې د امریکې سره زموږ مراسم سم نه دي، هغې سره مراسم سمول غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوه احزاب، جنگ احزاب، قرآن کریم کې الله جل شانه د جنگ احزاب سختۍ چې په مسلمانانو مجاهدینو راغلي وي د هغې تذکره کړي ده. الله رب العالمین خالق او مالک د کائنات هغه تکلیف ذکر کړی دی. وبلغت القلوب الحناجر، وبلغت القلوب الحناجر. دومره سختي وه چې دا زړونه دې خولې ته رالل. یو سړی وایي زړه مې خولې ته رالل. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي دومره سخت وخت د احزاب. ټول کافر، قریش، غطفان او غیر چاپیر څومره قبیلې وې. غطفان انتهایی جنگجو قوم و، لړاکو، په جنگ کې ډېر ماهر وو. هغوی هم راغلي وو، قریش هم راغلي وو، د غیر چاپیر نه قبایل هم راغلي وو. د مدینې منورې کې اوسېدونکي یهودیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صلح کړې وه چې موږ به تاسو خلاف د چا سره ملګرتیا نه کوو په جنگ کې، تاسو به زموږ خلاف د چا سره ملګرتیا نه کوئ. ټیک ده، معاهده یې کړې وه. دا صلح کېدی شي. او چې کله جنگ ګرم شو نو یهودیانو مخالفت وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره سخته تېره شوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 3 مزونه بې قضا شو. بعضې وایي یو مز، بعضې وایي 2، یو قول له 3 دی. حضرت عمر رضی الله عنه شخص یا رسول الله مز مې نه دی کړی وی، امام نه دی کړی. دومره سخته ورځ. د الله رسول په هغه جومات کې چې نن سبا ورته مسجد فتح وایي چې څوک مدینې منورې ته تلي، په جبل سلا غره د پاسه جومات دی. هغې کې دعا وغوښته چې یا الله د دې کافرو دا زور ختم کړي، دی داسې کړي، دی داسې کړي. هغه دعا قبوله شو. دغه دوران کې سیلۍ راله هوا. یو کافر هغه مسلمانېدو ته رالو، د هغه نوم دی نعیم ابن مسعود، غټ سردار و د کافرو. پټ د شپې رالو، وایي چې صاحب زه مسلمانېږم. د دعا برکات اوس الله جل شانه لار سموي. الله پاک باندې چې سړی د هغه په دین باندې، د الله په وینا باندې، په توکل علی الله باندې، په ایمان او تصدیق بالله باندې سړی غیرت کې ودرېږي ټینګ، او دا فطري ازادي دی، سلب نه کړي، د ده نه څوک وانخلي. الله جل شانه د مدد کوي، چا ته یې پرېږدي نه. دا ظاهري زخمونه، دا بیمارۍ او دا تکالیف او دا مصایب دا خو دنیا کې دي، راځي تلو راتلو والی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې ووایي چې زه مسلمانېږم. مسلمان شو. بیا یې ورته وایي چې یا رسول الله زه څه خدمت وکړم، ما ته وایي. وایي چې ته یو کس یې، ته به څه وکړې؟ هغه ورته وایي چې یا رسول الله زه یو تجویز دی، یو ذهن ته مې یو خیال راغلی دی، هغه ستاسو په وړاندې بیانوم، ما ته اجازت کوي نو زه هغه کوم. وایي چې څه؟ وایي د دې مشرکینو په منځ کې اتحاد دی. قریش، غطفان، یهود، بني قریظه، د دوی په منځ کې زه د دوی د اتفاق په تفرق سره بدلولی شم، داسې خړه پکې راولم. دې دپاره څه خبرې وکم نو اجازت دی، یعنې داسې خبرې چې کله کله هغه کول نه پکار، بیا اجازت دی. نعیم ابن مسعود رالو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوا نه پاسې بنو قریظه سردار څخه لاړو.
هغه ته وایي مشران یې راغونډ کړل، ویې لکه ستاسو په نږدې زه څنګه سړی یم، ته خو زمونږ ډېر خیرخواه یې، د جاهلیت د زمانې نه دې پېژنو. هغوی ته پته نه وه چې دی اوس مسلمان شوی دی. تاسو ته یو خبره کوم، تاسو دپاره د فایدې ده، سوچ پې وکئ. وایي څه؟ وایي جنګ داسې ښکارېږي چې ختمېدو واله دی، ځکه چې راشن ختم شوی دی او خلک هم کمزوري دي، ستړي ستومانه ډېرې زیاتې دي او یخ ډېر زیات دی د شپې. وایي خلک تنګ شوي دي او قریش به خپلې علاقې ته لاړ شي، غطفان به خپلې علاقې ته لاړ شي. دی د غطفان قبیلې و، دا نعیم ابن مسعود. تاسو به یوازې پاتې شئ او ستاسو ځای مدینه منوره دی. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به تاسو ګاونډ کې پاتې کېږئ او چې تاسو یوازې پاتې شئ نو که د مسلمانانو در باندې حمله وکړه نو دا غطفان ستاسو مدد ته ګورې نه راځي. زما قوم دی، ما ته پته ده، او دا قریش ستاسو مدد ته نه راځي. بیا څه وکړو؟ وی تاسو هغوی نه مطالبه وکړئ چې یو څو سرداران مونږ ته خپل راکړئ چې مونږ یې ځان سره ایثار کړو، ځکه چې که تاسو وتښتېدئ نو مونږ به کسان نیولي تښتېدی به نه شي، او که دا نه درکوئ نو بیا ورسره ملګرتیا مه کوئ. دی وی بلکل ډېر د ښه وې، د خیر خبره دې راته وکړه. هلدلته نه فوراً تللی دی قریشو ته. د قریشو مشر ابو سفیان ته ویلي چې څه پوه خو نه یې. وی څه؟ وی یهود هغوی دا سازش کړی دی، هغوی تاسو نه کسان سرداران یو څو اخلي او هغه مسلمانانو ته حواله کوي او مسلمانان ته سر پرې کوي، ځکه مسلمانان خوشحالوي چې کله دا لښکر لاړ شي بیا مونږ څه کوو چې مسلمانان خوشحال کړو چې د هغوی د شر نه محفوظ وي. خلک داسې کوي په جنګونو کې. هغوی ورته وایي چې ښه خبردار چې کسان درته در نه کړي. هلته لاړو غطفان ته. غطفان ته یې هم دغسې خبره وکړه لکه څنګه چې قریشو ته کړي وه. هغوی وایي چې ښه دا یهود خو ډېر خراب قوم. بیا په دې کې یهودیانو کسان راواستول. هغوی ابو سفیان ورته خبر واستولو، وی ساړه ډېر دی، خلک ستړي شوي دي، افرادي قوت هم راکوئ او وسله هم راکوئ. تاسو واده کړي د مونږ سره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واده خلافي کړي. هغوی ورته وایي چې وروره تر هغې پورې نه درکوو تر څو چې مو یو څو سرداران تکړه تکړه خلک نی راکړي چې مونږ یې ځان سره ایثار کړو، په تاسو باندې زمونږ اعتبار نشته، که لاړئ مونږ چاته پرېږدئ. هغوی پوه شول چې دا خو هماغه خبره ده چې نعیم ابن مسعود کړي. ورته وایي کسان هرګز نه درکوو. بیا غطفان لاړل، دغسې هغوی هم وکړه. بس دلته کې د درې غوړو په منځ کې چې کوم دی نو پوډ رالو، هلته الله جل شانه سیلۍ راواستوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانې غوستې وې، په مونځ باندې ولاړ دی، صحابه کرام ناست دي. حضرت حذیفه رضی الله عنه وایي چې دومره سخته یخه سیلۍ وه چې یو خو تیزه وه، د کافرو مشرکینو هغه کټوۍ مټوۍ ټولې واړول، یو دومره سخته یخه وه چې سړی خوځېدی نه شو. وی موږ صحابه کرام ناست یو، ستړي ټوله ورځ جنګېدلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نیت تړلی او مبارک. په دې وخت کې د الله سره رابطه، په سختۍ کې هم د الله سره رابطه، د مونځ په شکل کې، د طاعات و عباداتو په شکل کې، د شکر ادا کولو په وخت کې هم د الله سره رابطه. کله انسان په تکلیف کې خدای هیر کی او کله په نعمت کې خدای هیر کی. د الله رسول خو مونږ ته دا ښولي، جماعت ته لاړ شه، کور کې ودرېږه، شکر وباسه، نعمت حاصل شو، په هغې د الله شکر ړومبی د مونځ په شکل کې، بیا نور عبادات او طاعت کو. صبر هم د ړومبی د مونځ په شکل کې د الله نه غواړه. د الله رسول چې څنګه سلام وجر باسلو نو صحابه کرام ناست دي، فرمایي وایي چې داسې څوک شته په تاسو کې چې هغه لاړ شي ما ته د قریشو د کافرو خبر راوړي چې څه یې راځي دي. نو حضرت حذیفه رضی الله عنه وایي سرونه ټول ټیټ کړي، یو هم کش نه کړي. دومره مینو د الله په رسول باندې چې دومره په دنیا کې څوک دا مثال نشي وړاندې کولی. لیکن کله دې حد ته د انسان حالت لاړ شي، مغلوب الحال شي، چې د چا جامې وایي نه خوځېدي، چې دا وایي چې او زه ځم، دومره سخت ساړه و. بیا وایي د الله رسول نیت وتړلو چې بیا یې موضوع کړو، نو بیا یې څوک شته دی چې ما ته د کافرو خبر راوړي. بیا چا کشنو په درېیم ځل بیا وفرمایل چا کشنو کو. نو حضرت حذیفه وایي چې ما ته وایي چې حذیفه پاسه ته ما ته خبر راوړه. حذیفه ابن الیمان خوش قسمته صحابي دی. دی وایي چې زه پاسېدم نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې لاړ شه او ما ته د کافرو خبر راوړه، خو صرف خبر راته راوړه، د دې نه علاوه به بل یو کار نه کوې، یعنې چا سره به جنګ نه کوې، څوک بولي نه.
دی وایي چې ما دومره سخت ساړه و چې زما جامې خوځېدی نه شوې، خبره مې نه شوه کولی، خو چې دی راته وفرمایل او زه پاڅېدم، تا به وې په ګرم حمام کې یم. داسې ګرم شو، کپړې مې په ځان باندې درستې کړې او غشي او لینده مې واغشتل او ساړه باندې مې ډوبر روان، ځکه چې ټول قوت الله جل شانه څخه دی. الله پاک ازمیخ کې اچوي، لیکن ته خپل ځان خو وښیه چې ته څه کوې. حضرت حذیفه رضی الله عنه وایي خندق مې پورې کړو، چې پورې لاړم وایي چې مې وکتل نو ابو سفیان د مشرکینو د کافرو مشر د قریشو دغه وخت کې لا مسلمان نو، هغه لګیا دی اور ته ناست دی، اور ته بوکي ورکوي او اور ته ځان ګرموي، سخت ساړه یخ. وایي زما په نښه کې ما وایي چې لینده کې غشی اچوم او راکاږم، نو دی بلکل سم لګي په یو غشي. وایي د الله د رسول خبره مې یاده شوه چې زما د اجازت نه بغیر وسنه کې صرف اطلاع راته راړه، نور څه مه کوو. وایي بیا مې غشی دننه بیا وایي لاړم، ابو سفیان اعلان وکړو چې زما خبره واورئ، زه یو دوه خبرې کوم خو وګورئ چې تاسو کې پردی کس خو نشته دی. ډېر هوښیار و هغی. دی وایي چې ما سره یو سړی ناست و کافر مشرک نو ما زر هغه د لاس نه ونیوه، لکه ته څوک یې؟ وایي هغه مې دې خبرې ته سم نه کړو چې هغه ما نه تپوس وکړي. مسلمان هوښیار وي، اوده نه دی دوست او دشمن کې فرق کولی شي. دی خپل ادارې ته، خپل ملک ته، خپل علاقې ته چې دشمن راځي دی ګوي تفرس کوي چې دا زمونږ دوست دی که دشمن دی. دلته کې راشي داسې حساس ځایونو ته دننه شي سړی او دا ناخبره په پته نه پوهېږي. بهر حال حضرت حذیفه رضی الله عنه وایي چې ما سړي لاس ونیو، ما ورته لکه ته څوک یې؟ ما ته وایي ته ما پېژنې نه؟ زه د طایف کې یو قبیله وه، زه د هغې د حوازن قبیلې یم او فلانکې مې نوم دی، فلانکې مې د پلار نه دی. ورته وایي ښه ټیک شو. بس هغه ته یو ډېر تپوس نه کړو. ابو سفیان ته چې اطلاع لاړه چې څوک نشته دی، هغه خبره وکوي راشن هم ختم شوی دی او سیلۍ چې کوم تیار راشن نو هغه کټوۍ ټولې واوړې دي، سیلۍ واړولې نغرونه او خیمې موږي ووتل او خلک هم ستړی دی، نور د جنګېدو صلاحیت په مونږ کې نشته دی او زیر یو سړی خپل سامان تړی و چې څنګه یې دا وې په لښکر کې بس ګډ وډ شوار، یو سړی خپل سامان ته منډې وهي، سورلي تیار کړه. زه رالم هلته نه راپاڅېدم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې خبر راوړ، واپس چې راتلم داسې ګرم لکه چې سړی په حمام کې روان. وایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه رالم نو پیغمبر علیه السلام بیا په مونځ ولاړ دی. دومره لوی هستی، سید الرسل، خاتم النبیین، افضل البشر، لیکن سره د دې د الله جل شانه سره دومره تعلق دی امت ته ښولی دی چې تاسو داسې کوئ. د خپل رب سره تعلق ساتئ نو هسې نه چې زه مسلمان یم، مسلمان سره خو د خدای مدد وي. ته خپل ځان مسلمان خو ثابت کا، ستا کردار، ستا اخلاق، ستا عقیده، ستا توکل علی الله، ستا په الله باندې یقین، ستا د الله جل شانه عبادت، آیا هغه په هر څه باندې مقدم دی؟ چې پیغمبر علیه السلام مونځ وکړو نو مونځ نه پسې وایي ما ته وکتل، ما ورته وایي چې یا رسول الله ابو سفیان اعلان وکړو چې ځئ او ټوله واقع مې ورته ذکر کړه. نو د الله رسول په توره تیاره کې وخندل او دومره خوشحال شو چې د غاښونو سپینوالی ما ولید. الله جل شانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حسن او جمال او ښایست ورکړی و ډېر. وایي د غاښونه یې وپړقېدل، دومره خوشحال شو. وایي ما ته یې وایي چې زما په دې خپو کې سر کېده، ما سر کې خو خپله کمبل را باندې واچوله ویده شه. دا څومره لوی سعادت په ځمکه باندې پروت دی، لیکن جنت نه دا مقام ښه دی، ځکه چې جنت مخلوق دی او د الله رسول په مخلوقاتو کې د ټولو نه بهتر او افضل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل مبارکو سره سر جنګي. او وایي صادر زه وده شومه نو وایي چې سحر راوختو، سبا یعنې اذانونه وشول او زه پوه نه شوم اوده وم. نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل قم یا نعمان، اے خوبولیا نعمان کثرت سے سونے والا، چې څوک ډېر خوب کوي. په نعمان ډېر خوب کوونکي یې پاسه که نه د مونځ وخت شو. د الفاظ یې ورته د انتهایي مهربانۍ، د مینې، د شفقت استعمال کړي. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې ازادي دې ته وایي، دا ازادي ده.
نه د کافر نه مدد، نه د بل قوم نه مدد، صرف او صرف د الله جل شانه سره تعلق. بیا د الله پاک څنګه غیبي مدد کوي. نن سبا زمونږ ازادي ټول هر څه، زمونږ معاملات، زمونږ بود و باش، زمونږ لباس او پوشاک، زمونږ ژبه او وینا، هغه هماغه د انګریز دي چې په دې ملک باندې قابض او دلته نه بیا واپس تللی. دا زمونږ ازادي ده. ازادي خدای چې د یو سړي فطرت، د مسلمان فطرت جدا دی، د فطري مذهب دین اسلام دی او دا د هر یو انسان دی. لیکن مسلمان خو اختیار کړی دی، پکار دا دی چې دی هر څه بدل کړي، د طرز د انداز هر یو شی هغه جدا جدا. هغه د خپلو شاعرو د خپلو منظرونو حفاظت کوي. دلته کې مسلمان حکومت د خپلو جماعتونو مدارسو هغه څه حفاظت نه کوي، غواړي چې دا نه وي، ځکه چې زمونږ په ترقۍ کې دا رکاوټ دی. علامه اقبال وایي چې د ترقۍ نه ګیره، امامه، پټکې دا معنی نه دي، لوی کمیس اچول دا معنی نه دي، بلکې د هغې نه معنی دا دي چې جاهل یې په څه باندې پوهېږي نه، ځان نه خبرېږي یو څیز. نو عرض مې دا کړو زما عزتمندو چې یو خپله ازادي پېژندل غواړي چې ازادي څه شی دی. دویم دا چې د خوشحالۍ په موقع باندې د نعمت حصول باندې بیا د خوشحالۍ اظهار څنګه پکار دی. په دې کې موږ نه غلط. دا نوی نسل دا هلکان جوپې جوپې ګرځه، څوک په یو ګناه کې مبتلا، څوک په بله ګناه کې مبتلا. بیا چې کوم دی نو دا پونکي غږول ماشومان، نو دا ماشومان خو ستاسو زمونږ ماشومان دي، دې ماشومانو ته سړی ووایي. او دا کوم څیزونه چې دغه کېږي چې دا ني الله جل شانه طرف ته مایله کوي. خپلو بچو هغه تربیت وکړي چې زمونږ د مسلمانانو کوم فطرت دی، کوم فطرت دی چې مسلمان بچی څنګه پکاري. یزید څومره خطرناک سړی و، یزید چې خلک د هغه باره کې مختلفې خبرې کوي. د هغه یو زوی د هغه خالد نوم و، هغه ډېر نیک و، هغه بادشاه شو، هغه خپلو مشرانو حکومت ته وکتل، وی دی ظلمونه کړي دي نو زه داسې نه کوم، او جړل به په جنګ کې وفات شو. بل زوی و ماشوم، یو ځل هغه د عیسایانو ګرجې ته تللی و. هغه ګرجه کې یو عیسایي پادري راغلی و د بهر نه. هغه د زیب پیرنګیانو ووی هغه پادري ته چې دا زمونږ د خلیفه زوی دی. مسلمانانو حکومت و او انګریز پیرنګیان زمیانو. هغه پادري ورته وایي، هغه ډېر استاذ پادري و، د ماشوم ته وایي زه تا نه هلکه تپوس کوم، دی وړوکی وله بلوغ ته نو رسېدلی، ورته وایي تا نه تپوس کوم، ما ته به سوال جواب راکې. هغه ورته وایي چې راځي نو در به کومه چې نه راځي استادانو نه به تپوس کوم. نو دی ورته وایي چې ستاسو پیغمبر وایي چې جنت ته سړی لاړ شي نو هلته به بول و براز نی، بول و براز بني، فسخور د غل متیازې بني. ډکار بو کې سړی احادیثو کې راځي او ډکار به انتهایی خوشبو یا وږم وي، هغې سره به هر څه هضم شي، بول براز نشته. نو وی دا ستا عقل مني چې سړی خوراک کوي او بول و براز نی. نو ماشوم ورته وایي چې او زما عقل مني که ستا یې نه مني، وی تا سره دلیل شته وی او ورته یې وفرمایل. هغه ورته وایي چې د ماشوم د مور په خېټه کې، د مور په خېټه کې هغه خوراک کوي وی چې او کوي، ځکه چې که هغه ویلی وی چې نه کوي بیا ژوندی څنګه ترقي څنګه کوي. وی هغه غل متیازې په کوم طرف کوي. هغه چپ شو، ورته وی چې ماشاءالله تکړه سړی. بیا ورته وی بل تپوس نه کوم. وی څه ستاسو پیغمبر وایي چې په جنت کې به باغات وي او په هغې باندې به میوه لګېدلې وي، او چې میوه څنګه راوشو کېږي ته یې وخورې نو په هغه ځای به بیا میوه زرغونه شي. نو دلته خو د دنیا باغونو کې چې میوه وشو کړي نو باغ ونه خالي شي او هلته به بیا زرغونېږي. دا څنګه یي؟ د دې ما ته مثال او څه دلیل دلته بیان کا. ورته وایي چې ستا مخې ته د تورات کتاب پروت دی، ته د دې نه خلکو ته واعظ کې، نصیحت کې، علم خلکو ته بیانې. تا نه مخکې به دا بل چا کتلی، هغې نه مخکې به بل چا کتلی. دغسې څومره خلکو دا مطالعه کړی دی، خپله د دې نه علم حاصلوي، بل ته یې ورکوي. لیکن دې تورات پاڼو کې او نقوشو کې څه کمی راغلی دی، ورته وایي چې نه، وایي دغسې د جنت ونه ده. دا په دنیا کې څرګند مثال. بهرحال دا هله کېږي چې کله د داسې کس د بچي تربیت چې ما تاسو ته نوم واغېشت
د داسې کس د بچی تربیت چونکې مسلمان و تربیتګاه هغه به هغه وه چې په هغې کې به مذهب ړومبی و مقدم و د هر څه نه وړاندې و نو هله به دی جواب ورکړي. اوس خو چې د مذهب او د پیغمبر تپوس وکړې نو په پرچو کې داسې جوابونه لیکلی کېږي چې سړی حیران پاتې شي. الله جل شانه دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. به هر حال دغه سوچ کول پکار دي او خپل اصلاح انتهایی ضروري ده. الله پاک دې تاسو ته د عافیت سره اوږد ژوند درکړي، لیکن دا موقع ده د توبې ستو هم د رجوع الی الله هم په خپلو کړو باندې په بدو باندې د خپېمانتیا هم چې کله د سړي د دنیا نه سترګې پټې شي او د آخرت سترګې واشي بیا هغه ټایم کې نه توبه کېږي او نه رجوع الی الله کېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.